اوس خو داسې دور راغلی دی چې فتنې د باران پشان راوریږي، د باران پشان. نو د خیر القرون دور دی، خیر القرون قرنی. نبی علیہ السلام خپله وی په ټولو زمانو کې غوره زمانه چې دا هغه زمانه ده چې کومه کې زوم ښه دا د فتنو نه یوه پاکه زمانه وه. نو د خیر القرون زمانه د امام الانبیاء ژوندی دی، او یو طرف ته د امام الانبیاء بیبیانی دي زمونږ د مؤمنانو میندې دي، او بل طرف ته عبدالله ابن ام مکتوم دی، ړوند صحابي دی، هغه باره کې سوره عبس را نازل شوی دی، دومره الله ته خوښ دی. او نبی علیه السلام بیبیانو ته وایي پرده ترې وکړه، او ته نن وایي زما زړه صفا دی، زما زړه صفا دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمائی علی یو نظر چې اچانک ولګي دا معاف دی. سړی په لاره رواني اچانک ته لار ته ګوري، په لاره رواني اچانک د نظر ولګید، خو علی رضی اللہ تعالی عنہ دویم نظر ورپسې نه کې ګوري. اولنې چې اچانک ولګي معاف دی، خو بیا داسې نظر وانړی ګوري. نو علی رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وی دویم نظر ګورې وانړی، اولنې معاف دی، او دی وی زما زړه صفا دی، دی زما زړه صفا دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه صحابي دی، نبی علیہ السلام صحابو ته وی علی زمانه دی او زه د علی نه یم، علی زمانه دی او زه د علی نه یم. چا چې علی خفه کو رضی اللہ تعالی د زه خفه کړم، چا چې علی رضی اللہ تعالی عنہ خفه که زه خفه کړم. او د امام الانبیاء زوم دی، د بی بی فاطمه خاوند دی، او نبی علیہ السلام ورته وی علی اولنې نظر معاف دی، خو دویم نظر ورپسې نه کې، دویم نظر ورپسې نه کې. نو د قرآن کریم یو لوی حکم زنانو ته دی، یدنین علیهن من جلابیبهن، د پردې اهتمام شروع. فرد زنانو د پاره فرض د فرض دا زنانه نا خبر دي، دا زنانه نا پوه دي. نو څه وسره کې رشکه کې بناستی اخکلی به بورکه دي سی شاته اړولی او تسبیح به ورسره لاس کې او ذکر به کوي. زه ورته هم دا تسبیح دې رواله په دې جیب کې کېده، په دې ته الله نه نیسي، دا نفل دی، خو دا مخ پټول چې دي دا فرض دي، په دې به دې الله نیسي. دا جیب کې کېده، خو اول مخ پټ کنو بیا رستو ذکر وکړه. دی با اللہ تپوس کی د دی نشتا او د دی شتا. زنانه نا خبر دی غیت دا علم نشتا چې دا څومره عظیم گناه ده. حدیث مبارک کے راضی وی النساء حبائل الشیطان، زنانه د شیطان جالونه دي.